والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود Zadmando tulawai kiram usara ngaji mungata stafatra cibun padi jamia ki dahar pir boras bani datam yo bazam manao chere ke tulawai kiram zdakla ke hafizan ki tilawat ke nathwanan ki nathwani ke zadmando lanchimada padi bazam ki dakhpan asatiza kiram tarafna فكما موضوع د اظهار خیال کولو موقع کړی شوی دا نو هغه د مدینې منورې فضیلت بیانول دي. عزتمندو علماء کرامو دا خبره خو مسلمه ده کله چې د یو ادنا څیز نسبت د اعلی څیز سره راشي نو هغه ادنا څیز الله تعالی اعلی ګرځي. سبحان الله. عزتمندو علماء کرامو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د مدینې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ نو په هغه دوران کې حضرت بلال او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما دواړه بیماران شو. حضور صلی الله علیه وسلم په هغه وخت دعا وکړه چې الله دا دواړه روح په الله د مدینې منورې په هوا کې صحتمندي پیدا کړه. سبحان الله. عزتمندو علماء کرام دغه په حدیث شریف کې راځي کله چې حضور صلی الله علیه وسلم په سفر راتلو نو هغه چې د مدینې منورې آبادی په نظر راغلو خپل سوالې باندې وایي سفر نور هم تیز شو او نه وایي منډه وکړه چې زه د مدینې منورې ته ورسم. مدینه منوره داسې یو عظیم ښار داسې یو عظیم ځای دی کله چې د دجال فتنه راشي نو یو ښار یو ځای نشته رب امان کړي. خو عزتمندو یو واحد مدینه او مکه مکرمه ده چې هغه د دجال له فتنې نه په امان کړي. سبحان الله. کله چې د دجال فتنه راشي دنیا ته نو په مدینه منوره کې چې کوم انسانان وي هغوی دننه پاتې شو د دجال له فتنې نه محفوظ وي او کوم انسانان چې د مدینې منورې نه بهر ته راووته هغه به د دجال په فتنه کې ګیر شي. عزتمندو امام مالک صاحب په زمانه کې یو انسان و هغه د مدینې منورې خورې ته سپک کتلي د مدینې منورې خورې ته سپک کتلي نو امام صاحب ورته په هغه وخت کې 10 کوړۍ ورکړي او سزا یې ورته دا ورکړه چې کېږدي خو 3 میاشتې. عزتمندو که مانه به دې څه خبرو کې څه کمي شوي نو خپل الله نه عفو وغواړم وما علیه الا البلاغ.